او بیا هغه ذات هغه کامل انسان هغه نزدې انسان الله ته او هغه قریب انسان الله ته او هغه بزرگ انسان د الله او هغه د الله ولی انسان چې د هغه د نبوت نه مخکې یو وروستو هیڅ قسم ګناه نشته چې هغه څوک دی هغه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی د هغه هیڅ قسم ګناه نشته هغه ته د جنت ټیکټ ملاو دی هغه ته د جنت ذمہواری ملاو ده هغه ته په دنیا کې د جنت زیری ملاو دي هغه که په دنیا کې ګرځي نو دی جنتی هغه انسان او هغه ذات د خپل رب څومره بندگی کړي لکه د هغې په باره کې یو روایت کې راځي حذیفة بن الیمان رضی اللہ عنہ فرمائی مسلم شریف کی دا حدیث موجود دے وی ما اکتل چس شپد حصی تیر شولا او نبی علیہ السلام را پاسید او منز شروع کو منز قیام دمر اگت کو پا منز کی پا دے قیام کی آغا شروع للا پا قرات کی دا سورت بقری فافتح سورة البقرة هغه سورة بقره شروع کړله چې کله داسې سلو آیاتونو ته نږدې شو نو مال اوس به نبی علیه الصلاة والسلام رکوع لاړ شي خو سل آیاتونه مکمل شو نبی علیه الصلاة والسلام رکوع ونه کړله چې کله داسې نورم نږدې شو د سورت ختمېدو ته نو ما ویل چې یاره سورة بقره ختمه کړي نو بیا به څه کوي بیا به رکوع کوي سورة بقره ختمه شوه سورة آل عمران شروع سورة آل عمران ختم شو سورة نساء شروع شولا سورة نساء ختم شولا سورة مائدہ شروع شولا د سورة نساء د اختتام نپسی رکوع کړلا صد پاس شپږ سپاری پس کې ویلې په یو رکعت خو زما عزتمندو هغه زما استاد قاریان غونتی تلاوت نو چې په هغه باندې نه قاری په خپل پويږي او نه مقتدی پويږي هغه داسې واضح او صفا چې کله هغه روایت کړي دومره واضح او دومره وخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو آیت لګولې چې په هغه روایت کې راځي چې په کوم آیت کې با د تسبیح ذکر رااله التب نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تسبیح ویلا فکم آیت کې بچ د الله ر تحمید ذکر راغی التب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تحمید له الحمدللہ فکم زه کې بچ د جهنم نه د پناه وخ راغی د پناه خبر رااله التب نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله په ذات سره د جهنم نه پناه غوښتله فکم آیت کې بچ د جنت ذکر راغی او د آخرت د نعمتونو تذکرہ براله نبی علیہ الصلوۃ والسلام بحالته د جنت نعمتونه او د آخرت نعمتونه او لذتونه او خوشاله مختلف دي بسمره وخت لګي چې د یو آیت په معنا او مقصد باندې ته په فهم او پوهه سره سکه تلاوت کې نو په دې باندې ډیر زیات ټیم لګي او بیا د هر یو آیت مطابق هغه دعا غواړي چې په کومه کې تعوذ دی چې تعوذ غواړي چې په کومه کې سوال کول دي نو چې سوال کوي په کومه کې تحمید دی نو چې تحمید وي او په کومه کې تسبیح ده نو چې هغه کې تسبیح وي په دې باندې وسمره وخت لګي وای کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صد پاسه شپږو سپارو نه پس رکوع کړل نو په رکوع کې دومره ایثار شو لکه څومره چې په قیام کې ایثار شو الله دا د هغه شوق د عبادت او بیا سجده کې دومره ایثار شو لکه څومره چې په رکوع او په قیام کې ایثار شو په داسې قسمه منځ باندې بس څومره وخت لګي او داسې قسمه منځ به الله تقابل قبول ولی نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه د الله د بندګۍ سره دومره مینه وا دومره شوق دومره محبت چې عائشہ رضی الله عنها ته وی دعینی ان اتعبد الله ما پرېږده چې زه د الله بندګي وکړم عائشہ رضی الله عنها ورته وی چې ته د الله بندګي خوښې زم دا خوښوم چې ته د الله بندګي وکړې
وی ما نبی علیه السلام زما د بسترې نه پاسې او منځ شروع کو او نبی علیه السلام به دومره اوږد منځ کو د شپې حتی تورمت قدمه او ساقا. د بخاری شریف په روایت کې راځي چې تر دې چې د نبی علیه السلام پړۍ مبارکې یا قدمونه مبارک بس شو اوپړسېد. او عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې کله زما د بسترې نه پاسید او منځ شروع نو په دې منځ کې دومره ژړل چې کله ولاړ دی نو ګیره مبارکه د څه نه ډکه ده؟ د اوښکو نه ډکه ده. او چې کله په رکوع کې او په سجده کې دی نو ځمکه د اوښکو نه لمده ده. او چې کله په قیدې باندې ناست دی نو جولوی مبارکه د څه نه ډکه ده؟ د اوښکو نه ډکه ده. ابو بکر رضی الله عنه فرمایي وی تاسو الله ته وجاړئ او که تاسو له جړا نه درځي نو فتباکو شکل له جړا جوړ کړئ. زمونږ او ستاسو بندګۍ او زمونږ او ستاسو عبادتونه هغه د شکل له جړا جوړول څه کوي چې مونږ او تاسو پکې څه کوو؟ مسخرې کوو، مونږ او تاسو پکې ټوکې کوو، مونږ او تاسو پکې خنداګانې کوو، مونږ او تاسو پکې د دنیا سوچونه کوو. ولې؟ زمونږ سره د عبادت شوق نشته، زمونږ په زړه کې د عبادت قدر نشته، زمونږ په ذهن کې د عبادت اهمیت نشته. د دې وجه نه خو زمونږ عبادت څه دی؟ هغه هسې لوبې ټوکې کول. ابو بکر رضی الله عنه، ابو هریره رضی الله عنه فرمایي، د مسلم شریف روایت دی، وی نبی علیه السلام یو ورځ د صحابو نه تپوس وکړو، وی من اصبح منکم اليوم صائما، وی پتاسو کې نن چا سبا کړی دی روجهدار چې دی په حالت د روجه کې او د روجې په حالت کې سبا کړی. قال ابو بکر رضی الله عنه انا یا رسول الله. ابو بکر رضی الله عنه جواب ورکو چې هغه زیم چې ما روجه نیولې وه او چې سبا مې کو نو روجهدار وم نن. بیا یې تپوس وکړو من اطعم اليوم مسکینا، نن چا مسکین لا ډوډۍ ورکړې، خوراک ورکړې؟ قال ابو بکر رضی الله عنه انا یا رسول الله. ابو بکر رضی الله عنه جواب ورکو اے د الله رسول زیم چې ما سار د عبدالرحمن چې دا زما زوی دی ابن ابي بکر د هغه په لاس کې وچه ډوډۍ و او مسکین راغی، ما د هغه د لاس نه واخیستل او چاله مې ورکړله، مسکین له مې ورکړله. بیا نبی علیه السلام دریم تپوس وکړو نن په تاسو کې چا جنازه کړې؟ څوک جنازې له تللی؟ نو په هغه ټولو کسانو کې چا جواب ورکو؟ ابو بکر رضی الله عنه چې انا یا رسول الله، اے د الله رسوله ما نن جنازه کړې. بیا نبی علیه السلام سلورم تپوس وکړو من عاد منکم اليوم المریض، نن ورځ چا د مریض عیادت او تیمارداری او تپوس کړی دی؟ قال ابو بکر رضی الله عنه یا رسول الله. ابو بکر رضی الله عنه جواب ورکړ اے د الله رسوله نن تیمارداری او بیمار پرسی کوونکې هغه زیم ما کړی دی. سلور وانا اعمال پچا کې موجود دي. په ابو بکر رضی الله عنه کې نبی علیه السلام ورته فرمایي مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنه، وی دا اعمال په یو مؤمن مسلمان کې نه جمع کېږي مگر دغه مؤمن مسلمان به چېرته ځي؟ جنت ته به ځي. زما عزتمندو دا د حدیث ما د یو مقصد او غرض دپاره ویو. مونږ او تاسو په دې باندې آس لګائے بیٹھے ہوئے ہیں، په دې باندې مونږ امید ساتلې چې مونږ مسلمانانی مونږ خو یو لویه توره کړې ده چې مونږ څه ویلې ده؟ کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله ویلې ده. بس مونږ ته خو د نورو اعمالو ضرورت نشته. نبی علیه السلام د هغه مخکني او وروستني ټول ګناهونه معاف، نبی علیه السلام هغه ته شفاعت کبرا ملاو، نبی علیه السلام ته مقام محمود ملاو، نبی علیه السلام ته حوض کوثر ملاو، نبی علیه السلام ته جنت ټیکټ ملاو. او پس دا غین ابو بکر صدیق
صدیق رضی اللہ عنہ تا د جنت ټیکټ ملاو هغه ابو بکر رضی اللہ عنہ چې د هغه صحابیت د قرآن په نص سره ثابت دی چې اذ قال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. په ټولو صحابو کې صرف دا صحابي دی چې د صحابیت هغه د سنه ثابت دی، هغه د قرآن نه ثابت دی. هغه انسان خلیفہ بلا فصل، هغه انسان چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغه په باره کې فرمایي وای ما په دنیا کې چا ما سره احسانات کړي د هغه ټولو بدلې ما ور کړي، خو یو انسان چې هغه ابوبکر صدیق دی د هغه بدله د احسانات ما نه د ور کړي. هغه انسان هغه څه کوي؟ هغه د الله عبادت کوي، بیمار پرسی هغه کوي، جنازه هغه کوي، د مسکین خوراک هغه کوي او دغه رنګي روجې هغه نیسي. پکار خدا او ابوبکر صدیق ویلی وي ابوبکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علی فی الجنه. په دې عشره مبشرو کې خړمبنې نوم زما دی، ما ته د عبادت څه ضرورت دی؟ الله غفور رحیم دی. مړه مونږ خدا بس یاد ساتلی دي چې الله غفور رحیم دی، خدام چرته سوچ نه دی کړي چې که الله غفور رحیم دی نو دا رحم او مغفرت دا د پیغمبر د پاره مو کنو، دا د ابوبکر د پاره مو کنو، دا د عمر د پاره مو کنو، دا د عثمان او د علی وغیره رضی الله عنهم د پاره مو کنه، که صرف زمنګ د پاره دی هغه ولې عبادتونه کول؟ عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه لو صحابه او جلیل القدر صحابه کې دی، هغه د الله په بندګۍ کې دومره مستغرق چې د هغه مبارک عمرو ابن دینار فرمایي رضی الله عنه وی عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه بچ په منځ باندې ودرېد نو داسې نیغ به ولاړو ته به ویګینې چا د دې ونې نه تنه نورې څانګې مانګې ګډ کړي دي او یو تنه نیغه ولاړه ده اډو خوځیم نه او داسې به ولاړو. د هغه په باره کې راځي السیر کې ذکر دی، سیر اعلام النبلا کې الاصابه کې ذکر دی وی هغه یو ورځ چې کوم دنو په منځ باندې ولاړ دی عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه او منځ کې د الله په بندګۍ کې دومره مستغرق دی چې د هغه خوا کې د هغه بچی هاشم رضی الله عنه هغه څه دی د بره د چت نه په هغه باندې مار راغورځېږي او د کور ټول اهل عیال هغه رامنډې وي شور جوړوي او د هغه د څه نه خلاصوي؟ هغه د هغه مار نه خلاصوي. عبدالله ابن زبیر چې کله لمونځ وکړو سلام یې واړو نو ښځې ته ویل وی بیبي څنګه په دې کور کې ما داسې معمولي څه شور غونته کې واورېد؟ هغه انسان هغه ته په منځ کې دا پته نه لګېدله چې زما په دې کور کې دومره شور شرابه ده او زما په بچي باندې د بره د چت د څه را پرېوتی دی؟ مار را پرېوتی دی. ما او تا خو که مچ زمونږ په خوا کې تېرېږي نو مونږ لاس وو چېرې دا زمونږ نه خوښ، دا زمونږ بندګي ده، دا زمونږ عبادت دی. د عایشې رضی الله عنها هغه صحابیه چې هغه د دې امت د مؤمنانو د میندو نه او هغه انسان چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام محبوبه ده، هغه انسان چې هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په جنت کې بیبي ده، هغه انسان چې عایشه رضی الله عنها د امت د بهترینو او لویو انسانانو ده، هغه انسان چې په د ټولو نه زیات روایت په زنانو کې د عایشه رضی الله عنها نه نقل دي، د امت ته ډیر تعلیم ډیر مسائل پوشیده مسائل هغه د عایشه رضی الله عنها د وجه نه ملاو دي. هغه انسان د هغې په باره کې راځي د هغې وراره فرمایي وایي زه رالم ما وکتل چې د ورځې نور راختلی دی او زما مور هغه په منځ باندې ولاړه ده. عایشه رضی الله عنها زه ولاړم په دې انتظار چې اوس به سلام وګرځئ، زه په دې ولاړه باندې ستړی شوم، په دې انتظار باندې ستړی شوم او اراده مې وکړله چې ځم بازار ته هغه کار به وکړم واپس به راشم دې به سلام ګرځولی، خو په دې ولاړه زه ستړی شوم او دا ولاړه وه او دا آیت ویو فمن الله علینا ووقانا عذاب السموم. الله تعالی په مونږ باندې څه وکړلو؟ الله په مونږ باندې احسان وکړو چې مونږ د هغه مسامو کې اندر داخل ہونے والے عذاب سے بچا لیے. دا چې کوم ځای کې ویښته راخیږي مسامونه دې کې چې کوم دننه عذاب وردننه کېدونکي دی د هغه عذاب نه موږ څه کړلو؟ په موږ باندې احسان وکړو چې د هغې نه موږ بچ کړو جنت ته راوستلو. وایي عایشې رضی الله عنها دا یو آیت تلاوت کو او جړلې زه په ولاړه ستړی شوم بازار ته لاړم واپس هم راغلم بیا مې هم چې وکتل عایشه ومقه آیت چې کوم دی نو تلاوت کوي او پاک ځای باندې ولاړه ده. دا د عایشې رضی الله عنها څه منځ و عبادت د هغې په مغفرت کې څه شک کېدی شي؟ د ابوبکر په مغفرت کې شک کېدی شي؟ د عمر په مغفرت کې شک کېدی شي؟
دا عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه او دا ټول پرېږده د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مغفرت کې شک کې نشي ټوله شپه ولاړ دی ټوله شپه عبادت کوي نو الله تعالی دې په موږ کې شوق د عبادت پیدا کړي زمونږ عبادتونه دې داسې جوړ کړي لکه څنګه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د هغه د ملګرو سو